چې په افغانستان کې یو جمهوري او عوامي حکومت پکار دی، د ټوپکمارو ډلو حکومت نه دی پکار، او هغه حکومت پکار دی چې هغه د افغانستان ټولو خلکو ته قابل قبول او نړیواله ټولنه یې هم مني. به پرونه دا ډي جی آی اس پی آر دا فوج چې کومه ویان د اداره د هغې ترجمان دغه بیان ورکړی دی چې په افغانستان کې موږ یو جمهوري حکومت چې کوم دی هغه غواړو. نو دغه ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ؟ ګوره و چې زه نو بازوله به راځې. دا خبره موږ د نن نه 40 کاله مخکې کړې ده، دا 30 کاله مخکې شوې ده، دا 20 کاله مخکې شوې ده. د پاکستان کې چې کوم سترګور خلک دي هغوی ټول عمر همدا خبره کړې ده چې د افغانستان خپلې مسلې دي، د پاکستان خپلې مسلې دي. په افغانستان کې یو پراخ بنسټه، یو خودمختیاره، یو عوامي حکومت پکار دی چې د افغانستان د خلکو په خوښه باندې راشي، او پاکستان له پکار دی چې بیا دغه پراخ بنسټه او عوامي حکومت سره خپلې مسلې د مذاکراتو د لارې او د سفارتکارۍ د لارې هوارې کړي. اوس دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې د پاکستان د فوجي اسټبلیشمنټ او د پاکستان د سیول اسټبلیشمنټ او د پاکستان سیاسي قیادت هغه هم دې نتیجې ته ورسېده چې په افغانستان کې یو عوامي حکومت پکار دی، او دې ته نه دي کتل پکار چې یاره دا حکومت ما راوستی ده او که پلانکي راوسته او که ډنګري راوسته، چې د افغانستان خلک کوم حکومت راولي او په ازاده طریقه باندې راولي، د هغه حکومت سره خپل تعلقات ښه کول پکار دي. ټیک ته چې په افغانستان کې د جمهوریت کلچر نشته، 15 کاله به والي، 10 کاله به والي، 15 کاله به والي، خو یو جمهوري کلچر به پکې شروع شي، او هغه بیا دا سوچ کوي چې موږ د خپلو ګاونډیانو سره ښه تعلقات پکار دي، د سفارتکارۍ په ذریعه مسلې حل کول پکار دي، د مذاکراتو په ذریعه مسله حل کول پکار دي. ټوپکمارې ډلې په کابل کې حکومت ته رسول دا د چا د ګټې کار هم نه دی او د چا په ګټه هم نه دی تمام شوی. منګه د پاکستان د ډي جی آی اس پی آر لیفټیننټ جنرال احمد شریف د دې بیان هرکلی کو، او خدای دې وکړي چې دا د پاکستان اوږدمهاله پالیسي وګرځي چې په افغانستان کې زمونږ هیڅ کار نشته. د افغانستان 7 کروړه خلک دي، په دې کې پښتانه هم شته، په دې کې ازبک هم شته، په دې کې تاجک هم شته، په دې کې هزاره هم شته، په دې کې هر قسمه خلک شته. هغوی پیشه د هغوی خپل کار دی، او هغوی دې په یو جمهوري عوامي انداز کې ځان له یو خپل حکومت جوړ کړي، او هغه حکومت چې ټول بین الاقوامي قوانین هغوی په ځان باندې منطبق کړي، هغه ومني او دنیا هم ومني. او موږ صرف دا غواړو چې په افغانستان موږ ته شر راونه رسي او د پاکستان نه افغانستان ته شر راونه رسي. خو سوال دا دی شاه صاحب چې دا آی اس پی آر چې کوم دا بیان دی، تاسو ته دا د پاکستان د اسټابلیشمنټ اوږدمهاله پالیسي ښکاري که نه ارزي؟ یاره زما په نظر باندې په دې پالیسۍ باندې تقریبا چې 3-4 کاله کار وشو. 3-4 کاله چې په کومې پالیسۍ باندې کار وشي نو هغه داسې ارزي پالیسي نه وي، بلکې زما خپل ذرایع دا وایي چې د پاکستان فوجي، د پاکستان سیول او د پاکستان څونه اسټبلیشمنټ چې کوم دی او سیاسي قیادت چې کوم دی هغه دې نتیجې ته رسېدلی چې د پاکستان خپلې مسلې ډېرې دي، خصوصا که موږ په مشرقي سرحد باندې وګورو چې زموږ کومې مسلې هندوستان سره جوړې شوې دي او هغه اوس وایي چې اخري درجو ته رسېدلي دي. موږ که خصوصا وګورو چې په آزاد کشمیر کې کومې مسلې جوړېږي، موږ خصوصا که موږ د ترهګرو معاملو ته وګورو چې 100 کاله پس دا ترهګري دلته راجمدې کېږي، که موږ وګورو په پاکستان کې چې کوم پولیټیکل پولرایزیشن شروع شوی دی، د دې ټولو مسلو حل دا دی چې پاکستان د یو اوږدمهاله پالیسي جوړ کړي او پاکستان د خپل ځان تر خپل ملک پورې محدود کړي او نور ملکونه د په خپل حال باندې پرېږدي. البته که موږ ته دا پته لګي چې د یو ملک نه زموږ دفاع ته خطره ده، زموږ ځمکنۍ بشپړتیا ته خطره ده، یا دراندازي کېږي یا د بل ملک نه زموږ په ملک کې ګوتې وهلې کېږي، نو بیا پاکستان د خپل دفاع حق لري او په هره طریقه باندې لري. خو دا ډېره ښه پالیسي ده او موږ د پاکستان د حکومت او د پاکستان د عسکري قیادت د دې پالیسۍ مکمل حمایت کوو چې په افغانستان کې یو جمهوري او عوامي حکومت پکار دی، د ټوپکمارو ډلو حکومت نه دی پکار، او هغه حکومت پکار دی چې هغه د افغانستان ټولو خلکو ته قابل قبولي او نړیواله ټولنه یې هم مني، او هغه افغانستان بیا د نورو ملکونو په چارو کې ګوتې نه وهي، او دغه شان نور ملکونه د سره د پاکستانه د افغانستان په چارو کې ګوتې نه وهي.